وشاب نشأ في عبادة الله او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې رالوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب نشأ في طاعة الله د الله په طاعت کې لوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب افنى شبابه وحياته في طاعة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې دې تعبیر ته زه حیران یم والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې کله هم دا الفاظ ما په حدیث کې ویلي دي یو کتاب کې مې مطالعه کړي دي وشاب افنى حياته وشبابه في طاعة الله نو زما په جسم باندې غونې زیږ شي او زما په جسم باندې ویښته ودرېږي چې دا به څنګه ځواني رسول صلی دا نه وایي چې بندګي کړې ده دا یې نه دي ویلي ګورې رسول صلی وایي د الله په بندګۍ کې ځان خوري کړی دی داسې ځوانان به د عرش په سوري کې ولاړي دا هغه ځوانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی له په ځوانۍ کې توفیق ورکړی د نیکو اعمالو او په ځوانۍ کې دوی له دا توفیق ورکړی دی چې د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتي د دوی ملګري نیکان دي ځکه چې کوم سړی چې د نیکانو سره کیني هغه نیکي د دوی وختونه چې د هغه قیمتي دي نو دی د وړوکوالي نه په یو دیني مجلس کې پاتې شوی او که تاسو دا غواړئ چې ستاسو کشران او ستاسو ځوانان هم د الله په دین کې لوی شي او د الله په دیندارۍ کې لوی شي نو ته به ورته یو ماحول جوړئ دا خبره سره یاد ساتئ ته به ورته یو ماحول جوړ په کور کې ستا ډیش پروت دی په کور کې ټي وي پروت دی په کور کې اجازت دی که ګیره خرې کو ګیره پرېږدي په کور کې اجازت دی که پینټ شرټ اچوي او که توپ اغوندې او که کمیس پرتوږ په کور کې اجازت دی که ته د شپې په 1 بجه راځې او که سحر راځې او که وختي راځي په کور کې اجازت دی که ته د جنکو سره یارانې کوې او که ته د هلکانو سره یارانې کوې بیا وروسته وایي یاره وایي الله دې زموږ د بچي نیکمله لوی کړي نه داسې مزې دي ته به ماحول نه جوړې ته به کوشش او محنت نه کې او ستا بچي به نیکمله لوی ته به هغوی ته یو دیني ماحول جوړ کړې چې کیدای شي الله زما د بچیم په دې قسمه خلکو کې شمار کړي نو د عرش سوری به ورته نصیب شي زما او ستا غټ امید دا دی په بچو باندې سخته تیرۍ په پردي ملک کې مزدوریانې او خولي به بهیږي او بوډا شي او په تابوت کې ویسي یاره وایي چې زما د بچي چېرته سباله سوري ته ناسي مزدوري کوي سباله څه ته ناسي سوري ته د اوچت انسان دا سوچ او د مؤمن سباله هغه قیامت ته وایي وی سباله چې ته د عرش په سوري کې ولاړي نو دغه به ښایي ځکه الله سبحانه وتعالی څه وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا دپاره څه لېږلي قیامت هم نږدې دی سبا دی که نه نو د مؤمن انسان او د هغه پلار او مور چې هغوی په حقیقي معنو سره به بچو میني د هغوی دا سوچ وي چې یاره که سباله چې ته د عرش په سوري کې ودرېږي که چې ته الله په دغو خلکو کې شمار کړي نو ته به ورته د وړوکوالي نه یو ماحول جوړ کړي او ته به د وړوکوالي نه عادت کې چې تا سره منزله ځي د جوماتونو سره به عادت کې د علماو سره به عادت کې د دیني حلقو سره به عادت کې د مدرسو سره به عادت کې د قرآن سره به عادت کې د حدیث سره به عادت کې الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف واقعه بیان کړې ده او دغه واقعه موږ هم په یو بیان کې بیان کړې ده او هغه واورئ تفصیلي واقعه د اصحاب کهف چې دوی ځوانانو سره څه چل شوی الله سبحانه وتعالی د هغوی واقعه بیانوي زه هغه واقعه نه بیانوم خو الله ډېره عجیبه خبره کوي په دې منځ کې څه وایي انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله وی دغه ځوانان په خپل رب ایمان راوړو نو موږ ولهم هغه ایمان ډېر کړو او موږ ورته هم هغه هدایت ډېر کړو او موږ هم په هغه هدایت باندې کلک کړو انهم فتية آمنوا بربهم ځوانان په خپل رب ایمان راوړو د ځوانۍ ایمان د دې خو ځان له ښوني او د ځوانۍ بندګي د دې ځان له یو رنګي ځان له رنګ او ځان له خوند چې ته یو ښکلی ځوان ویني په مخ باندې سوچه ګیره او د پنسي او د توپ او د پینټ دی د ګیټو نه بری او دی د رسول صلی الله علیه وسلم په لباسي او په جومات کې ولاړي او مونځ کوي یا په میدان جهاد کې ولاړي یا صدقې ورکوي یا د خلکو سره مرستې کوي یا د خلکو سره منډې وي هر قسمه په دې انسان کې دا ځوان او بل طرف ته سپین ږیری لګیایي په دې دواړو کې فرق هسې انسان خوشحالېږي چې دې ځوان ته وګوري یا څومره ښکلی ځوان الله پیدا کړی دا انسان چې ښکلی کېږي صحیح دا انسان په دې تقوا سره او په دې علم سره ښکلی کېږي
په رنګونو ګوره نه څوک ښکلي شوي دي او نه په رنګونو څوک بدرنګه شوي دغسې تله نه ده امام عطا ابن ابي رباح رحمه الله د امام صاحب شاګرد د امام صاحب استاذ د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ اوچت انسان صحابه کرامو سره ملاو شوی خصوصا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه باندې ډېر علم کړه او د ده د شونډې چې د ډېرې پیړې وي د پوزې سمه غټه پوزه وه او تک تور تاسو د تور خلک لیدلي که نه د دوی د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم داسې نو مور ته یې ورځ وي مور وی ډېر بدرنګه یم او دا خلک راته ګوري هغوی ته بچیا بدرنګي دي په علم پټه که علم وکړه بیا به د خلک دغه نه ګوري علم وکړه سبحان الله هغه بیا به د بچیان راتلو د هغه خواله او حرم کې به هغه درس کوو مکه کې به ناسو درس به کوو د بچیان چې به رالو وایي موږ تا سره خبره کوو صبر نو انتظار به یې کوو هغه ته چې هغه د درس نه فارغه شي او بیا موږ د ده سره کینو او د ده نه تپوس وکړو حالانکې هغه تک تور انسان ما هغه غټې شونډې وې هغه غټه پوزې وه خو چا چېرته د اوسه پورې دا نه دي یاد کړي چې د هغه پوزه غټه وه یا د امام عطا سره ملاو شوی شونډې د هغه پیړې وي رنګ یې تک تورو د باډۍ نه تک بلکل چیتو لنډو د چا تذکره نه ده کړې که چا تذکره کړې ده وایي د امام عطا سره علم ډېر زیات و نو دا که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره د ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ ترې راغستی او د مخ نه یې تک شین یو دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري جنازه مقابله به وکړو چې کم ځوان ګیره خریلي او کم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصله وکړي چې کم یو پکې ښکلی ښکاري په دې څوک نه ښکلي کېږي چې ګیره خری او نه په دې څوک ښکلي کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی په دې څوک نه ښکلي کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي سیډونه دې لرې کړي دي او کله دې سیډونه پرېښودي منځ دې لرې کړی او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دي دغه په شان او د په ځان پورې خلک وخندول په دې څوک نه ښکلي کېږي ګورې نه څوک په دې ښکلي کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګورې په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلي کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي او هغه دنګ پیزار او قیمتي سینډل او لوپټۍ او دا شین استعمالوي په دې څوک نه ښکلي کېږي که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ نو هغه د ایمان ډول دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي هغه د ایمان د زینت دی چې انسان په دې سره ځان ښکلی کړي الله سبحانه وتعالی دغه ځوانان په دې ښایست باندې ښایسته کړي ځکه رسول صلی خدا وصیت کړی دی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولنی پکې څه ذکر کړی ده شبابک قبل حرامک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه نن ځوان یې که نه په لاسونو کې دې زور دی په مټو کې دې زور دی په خپو کې دې زور دی اوږده اوږده تهجد کوه سبا وګوره بیا نه شي کولی نن ستا په مټو کې زور دی تر الله سبحانه تعالی هر قسمه بندګي کولی شي ځان قربانولی شي ځان خاورې کولی شي سبا له به یې ټوخي سره اودس ماتېږي او ته څه بندګي وکړي د الله سبحانه تعالی موږ چې بوډاګان شو په جومات کې ځان له جانماز واچو په د اولني سب کې بیا ورته څوک پرېږدي نه ته به چې دا داسې د پوخانه دیندار روان دی او دغه ځای ځان له نیولی په ځوانۍ کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف او کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن یې ختم شو او اډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کړو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول صف کې واچو وایي زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وایي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلاوي خو موږ وایو کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دا ځان سره یاد ساتي د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختمي ځوان زوري جنگ کولی شي کنځلي کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقت یې کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت باوجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کېږي او د الله سبحانه تعالی بندګي کوي د دې بوډا نه ښه نه دی ډېر ته ښه دی شک نشته ته ځوان او بوډا کښېنې او ځوان ته وایي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي مؤمنانو سړو ته ووایي چې سترګو حفاظت کړي ته ځوان هلک په بازار کې ولیدو هغه ته دې وایي جنکو ته ګورې ونه ګورې
بل ځای کې یو بوډا را روان دی ملا یې سمه ټیټه شوې ده امسا ورسره په لاس کې ده بابا ګورې جنکو ته ونه ګوري ګورې بابا جنکو باندې څه کوي نو ته ګوري ښه ځوان هلک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپه ږدي او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې د هغه ډېر دی زه تاسو له د صحابه کرامو د ژوند نه کم مثال درکړم ما سره ټیم نشتی یعنې ما تاسو ته په دې باندې مثالونه درکول او زما الحمدلله 2 بیانونه دي په دې عنوان د صحابه کرامو ځوانان هغه واورئ تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالی دغه څنګه ځوانان پیدا کړي اسامه ابن زید رضی الله عنه اسامه بن زید رسول الله وسلم په لښکر باندې مشر کړو او د لښکر شام ته لیږو او د هغه عمر په هغه وخت کې د 19 کال نه زیات نه و د 19 کالو هلک دی په لښکر باندې مشر دی او په دې لښکر کې غټ صحابه کرام دي ګورئ دی په هغو باندې امیر دی زمونږ هغه د 15 کالو شي روجې نه نیسي چې ټوله مور پلار ته وویل لکه د ماشوم دی سکول ته ځي زمونږ د 15 کالو یو ښه تکړه خرش پرش ځوان به وي ده باندې روجې لا نه پرس کېږي او چې ته ورته ووایې چې ورته ووایې چې ګیره پرېږده ورته ووایې چې د پنسې د ګټو نه بره ساته ماشوم دی پوه به شي څه دی ماشوم دی د هغوی هغه د 19 کالو لښکر مشر دی د صحابه کرامو هغه د 19 کالو د لښکر مشر دی بیا رسول صلی وفات شو د لښکر بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې لښکر کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی اسامه بن زید ته وی اسامه که ته اجازت راکړې چې د عمر بن خطاب موږ سره پاتې شي که ته اجازت راکړې الله اکبر نه هغوی اجازت ته پاتې دي شي د 19 کالو هلک ښه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی که ستاسو اجازت وي اجازت دی علي ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه ځوان چې په کومه شپه باندې رسول صلی هجرت کوو د هغه په طلایي کې د رسول صلی په طلایي کې دی پرېوته دا څومره غټه قرباني ده ځکه چې هغه ته پته لري چې مشرکین به راځي نو ګزار به کوي په دې ګمان چې دا رسول صلی پروت دی او هغه ورته ښه تیار پروت دی بیا راشه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه او زه چې دلته را روان وم د په دې لاره باندې په دې ګاډي کې ما دې ملګرو سره د جعفر رضی الله عنه سیرت بیانو چې د جعفر رضی الله عنه څنګه یو عجیبه ځوان الله سبحانه وتعالی پیدا کړه جعفر رضی الله عنه د مسلمانانو مشر په معرکه په جنگ موته کې مشهور جنگ دی چې هغه د سیرت ځان له یو اوږده سره تاسو به انشاءالله اورېدلی زید بن حارثه رضی الله عنه چې کله شهید شو نو په هغه پسې بیا جعفر بن ابي طالب رضی الله راغی او جنډه یې ونیوه او پخوا به داسې وه په دې جنګونو کې چې دا جنډه به ولیده نو دا به دلیل و په دې باندې چې د خلکو وبیلله نو جنډه به ولیدو ته نه پرېږدي نو که یو ملګری مړ کېږي دا بل به راځي دا جنډه به نیسي نو که هغه مړ کېږي بیا به بل راځي بیا دیسي او دا به دیسې روانې سلسله نو جعفر رضی الله عنه په لاس باندې دا جنډه ورله چې دا جنډه په لاس کې نیولې وه یو کافر راغی ګزار یې وله په دې اوږه باندې ورکړو دا لاس یې پوره پرې کړو نو هغه په دې بل لاس کې دا جنډه ونیوه نه دا بل لاس یې تېوو او په دغه ټیم کې هغه اشعار ویلو ډېر مشهور وی یا حبذا الجنه واقترابها طیبة وبارد شرابها دا جنت وی څومره خوږ دی او څومره خوږې اوبه دي په هغې کې څومره خوږ خوراک او څښاک دی په هغې کې والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها نن به وي د رومیانو پته لګي نن د هغوی عذاب راغلی خو چې صرف ما سره مخامخ شي دا ګورې هغه نه لاسونه وهلي ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي کله چې جنگ ختم شو موږ په جعفر نه پسې ګرځېدو نو هغه په دې دغه کسانو کې پروت و کوم چې مړه و یې سر و چې سر یې ته ووه نو د هغه بدن نور ختم شو چې څو پورې د سر نه ووالی نو دا دوه لاسونه چې دې ووهل نو د جنډې د دې غمانو د خپو او د دې ورانانو په دې منځ کې داسې نیولې وه او پته به لګي د رومیانو نن چې څوک به ګټي موږ ګټو که دوی ګټي هغه انسان عبدالله بن عمر رضی الله عنه وی کله چې موږ کتونه وکتو جعفر دن پروت لاسونه پورې نه او سر یې تیم والی او وی موږ چې شمار کړو نو په دغه ورځ په هغه باندې څه د پاسه نوي ګزارونه په هغه باندې د تورې لګېدلي وو څه د پاسه 90 یا نوي ګزارونه د په هغه باندې د
توري لګېدلي وو هغه انسان یو ځوان انسان و الله سبحانه وتعالی په بدله کې څه ورکړه ده د جعفر الطیار وایي په جنت کې به د ده وزیر دی به الوزي دا الله سبحانه وتعالی د دې په بدله کې ورکوي چې ده د جنډې د مسلمانانو چې د هغې راغورځېدو ته